والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بالله من بدأ بالسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق سر درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائے: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن کریم کے منگ رب العالمین د میلاویدو طریقه خی او د مسلمانانو تحیه راته خی. هر قوم چې د یو بل سره میلاو شي نه د هغې یوه تحیه د هغې یو هرکلی یو په خیرالی. نو دین اسلام کې قرآن کریم مونږ ته تحیه خی او د میلاویدو طریقه خی چې کله مسلمان د مسلمان سره میلاو شي نو د تحیه او میلاویدل او په خیرالی چې دی هغه به السلام علیکم. دا د مسلمانانو تحیه ده او د میلاویدو هرکلی دی په خیرالی دی چې کله مسلمان د مسلمان سره میلاو شي نو دی به وایي چې السلام علیکم. دا به د مسلمان پہچانی او دا به د مسلمان سره میلاویدل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ورځ صحابه کرامو تو فرمایل: وی تاسو هغې پورې جنت ته نشئ داخلېدی چې څو پورې تاسو ایمان نه راوړئ، او ایمان نشئ راوړئ څو پورې چې تاسو د یو بل سره محبت نه کړئ، او محبت نه پیدا کیږي څو چې تاسو یو بل سره سلام نه پیش کړئ. مطلب دا چې کله تاسو آپس کې د یو بل سره میلاویږئ او سلام کوئ نو د دې د وجې نه به محبت پیدا کیږي. بغض او حسد او کینه چې ختمیږي د مسلمانانو په منځ کې نو هغه به په سلام سره ختمیږي. چې کله مسلمان د مسلمان سره میلاویږي او سلام کوي نو د آپس نه به بغض او کینه او حسد ختمیږي چې مسلمان د مسلمان سره میلاو شي. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی: وی ما چې کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولیدو اولنے تقریر می د نبی علیہ السلام اوریدو، صحابه ورتناسو تقریر امام الانبیاء بے تقریر کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولنے تقریر چې کو: یا ایها الناس، اے خلق، افشو السلام، سلام خور کئی، سلام خور کئی. ما دا نبی علیہ السلام لومبے تقریر چی وورید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولنے تقریر چی میں وریدو اولنے خبر دا و افشو السلام، سلام خور کئی، سلام خور کئی. دویم خبر دا و چی خلقو تا خوراک ورکئی، روٹی ورکئی، د میلمه اکرام کوي، یو بل باندې خوراک کوي، مسلمان په مسلمان باندې خوراک کوي، میلمستی کوي. نبی علیہ السلام فرمای
من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې د الله په ذات او په ورځې د آخرت ایمان ساتي دی د میلمه اکرام کوي، دی په هغه باندې خوراک خوري، د میلمه اکرام دی کوي، عزت دی کوي. نبی علیہ السلام فرمائی چا چې یو میلمه ته یو بالغ کېښودو، میلمه ته بالغ کېښودوی، دا سړی به الله ضرور بخي، دا سړی به الله ضرور بخي. نو دویمه خبره په تقریر کې دا وه چې خوراک ورکوئ، خلکو باندې خوراک خوروئ، اکرام کوئ د خلکو. او دریمه تقریر کې دا وه چې وصلوا الارحام، د یو بل سره رشته داری وپالئ، رشتي مکټ کوئ، د یو بل سره رشتي وپالئ، قطع تعلق مکوئ، حسد مکوئ، کینه مکوئ. وصلوا الارحام، د یو بل سره رشتي پیوس کوئ. خوږې خوږې رشتې دي او په معمولی معمولی خبرو باندې کټ کړي دي. نو وی رشتې د یو بل سره جوړ کړئ، رشتې د یو بل سره پیوس کړئ. حدیث مبارک کې راځي قیامت په ورځ به دا رشته داري، مونږ ورته رشته داري وایو، عربی کې ورته صله رحمي وایي، دا رشته داري به په عرش پورې نښتي د قیامت په ورځ. او یو اواز به کوي په میدان محشر کې، آواز بکی الا من وصلنی وصله الله. ربا چا چې زه دنیا کې یو ځای کړی نن د خپل رحمت سره یو ځای کې، رب نن ځان ته رانږدې کړي. ومن قطعنی قطعه الله. الله چا چې دنیا کې زما خیال نو ساتلی، زه یې پرې کړي ومه، الله هغه خلق نن د یو بل نه د خپل رحمت نه الله لرې کړي. دا رشته داري به آواز کوي د قیامت په ورځ. دا ډیره وزنداره خبره ده. او دا رشته داري به دا به انختی په عرش پوری بنختی، او دا آواز به لګي، دا اعلان به کوي من وصلنی وصله الله. ربا دنیا کې چا یو ځای کړي وم ځان سره یو ځای کې، الله چا پرې کړي وم نن د خپل رحمت نه جدا کړي. نو د نبی علیہ السلام د تقریر درېیمه خبره دا وه چې وصلوا الارحام، رشتہ داری پیوس کئی، یو بل سره تعلق بحال کئی. اوی سلورم خبره ده وصلو، منس کوئی، خو سٹے میں کوئی، والناس نیام، چی خلقو دی د شپې سپا حصہ کی منس کوئی، چی خلقو دی نو پا دغا ٹیم کی منس کوئی، تحجد کوئی. اگر کا 2 رکعاتی خود شپې د منزان عادی کا جوف اللیل اخیر حصہ د شپې چې په دغه ټیم کې یو 2 رکعاته مونځ کوه، دغه د دعا د قبولیت ټیم دی. ښه حدیث مبارک کې راځي 2 ټیمونو کې الله دعا ډیره قبلوي. ښه دا د دعا د قبولیت ټیمونه دي 2، یو د تهجد ټیم دی، یو د فرض مونځ نه پس چې سړی فرض مونځ کوي، د وخت فرض مونځ چې ادا کې، دا د دعا د قبولیت ټیم دی. او یو د تهجد په ټیم کې دعا غواړه، دم د دعا د قبولیت ټیم دی. په دغه ټیم الله دعا قبلی چی. والناس النیام، چې دا ټول خلق دی او په دغه ټیم کې ته رب ته ولاړې، دغه د دعا د قبولیت ټیم دی. دغه د رب سره د روغ ټیم دی، په دغه ټیم کې الله روغ کوي، دغه ټیم کې الله د رزق دروازې کولاوي. خپل آواز وشي د دې دنیاوي اسمان د لاندینی اسمان ته د الله رحمت نږدې شوي په دغه ټیم کې. دغه ډیر د قبولیت ټیم دی، د الله رحمت د لاندینی اسمان ته راغلی او آواز وشي وي څوک بخنه غوښتونکی شته چې وی بخم، څوک رزق غوښتونکی شته چې رزق یې پراخه کوم، یو تنګدس شته، یو بدحاله شته چې د رزق پریشانۍ کې نښتې الله وایي چې د رزق دروازې پې کولاو کما. یو ګناهګار شته دی چې د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي. هل من مستغفر، یو طلب د بخښنې کوونکی شته، الله وایي چې زه یې ګناهونه معاف کړم. دغه ټیم ډیر د قبولیت ټیم دی، د اخیرنی ټیم د تهجد د شپې د اخیری ټیم. ولو رکعتین، 2 رکعات دی ولی نه، خدا یو معمول جوړ کړي
شپه کې یو 2 رکعاته په دغه ټیم کې رب ته کوئ. دغه ټیم کې د الله سره روغي کیږي. دغه ټیم د الله سره د تعلق ټیم دی. او چې د الله سره د سړي تعلق جوړ شي د مخلوق پروا مه کوه. حدیث مبارک کې راځي وی چې کله د الله یو بنده خوښ شي نو فرشتو جبریل امین راوغواړي وی دا بنده مې خوښ شو د سره محبت شروع کړه. نو جبریل امین ورسره مینه شروع کړي. نو جبریل امین فرشتو ته وی دا بنده د الله خوښ دی تاسو سره مینه شروع کړئ. نو ملائک ورسره اول مینه شروع کړي. نو بیا الله تبارک وتعالی هغې سړي له په ځمکه کې مقبولیت ورکړي نو ټوله دنیا ورسره په ځمکه کې محبت شروع کړي. او چې کم سړي سره د الله ناخوښه شي جبریل امین ته وایي د سره مې دا مې ناخوښه دی. نو جبریل امین تی نفرت شروع کی او بیا تی ملائکه د ناخوښۍ اظهار کی. بیا په ځمکه کې خلق داغه نه د ناخوښۍ اظهار کی. ټول خلق تی وتریږي. نو دغه ټیم ډیر قیمتي ټیم دی. په دغه ټیم کې الله دعا قبلې. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی څنګه دعا وغواړم کوم دعا د الله نه وغواړم. دا صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي نو دا به څومره قیمتي دعای. مولی صاحب نه د ښودلې دا نبی علیہ السلام یو خپل صحابي ته ښیي. صحابي راغی وی څه دعا وغواړم. نبی علیہ السلام ورته وی اللهم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. داسې دعا وغواړه. هغه وی د الله نه څه وغواړم وی چې سوال کوم نو څه ترې وغواړم. نبی علیہ السلام ورته داسې ووایه اللهم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. وی دا دسی دعا دا چې دی کې دنیا دا پکې آخرت ته وی الله به دنیا و آخرت درکې. ګوره اللهم اغفر لی الله ګناهونه مې معاف کړي نو دا آخرت ته الله د آخرت پیټې راته سپک کړي. مې ورته ورحمني په ما رحم وکړي نو دنیا دا آخرت ته. دنیا کې رحم پکار دی آخرت کې. وعافني الله معافات راکی مصیبتونو نا مصائبو نا مشکلاتو نا میں محفوظ کی دا عافیت جون راکی او ورزقنی اللہ ما رزقم راکی. صحابی تپوس کی نبی علیہ السلام ورطا دعا خی چی دیسی دعا دا اللہ نو غواړه. دی دعا کی وی دنیا دا آخرت تے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. وی دی کی دنیا آخر دواړه جمع شوی دیسی دعا دا اللہ نو غواړه. نو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام سلورم خبر داو چی منس کوئی خو چی خلق دوی. وی دای ما اولن تقریر اوریدو وی بی اخیر کی وی چی تدخل الجنت بسلام چی سوک دا سلور کارو نکی نو دیسی پا سلامتی اثر با اللہ جنت تا داخل کی. دای اولن تقریر ما اورید. اول سلام خور کئی. دویم خلق باندې روټۍ وخوروئ د میلمنو اکرام وکئ خلق باندې خوراک وکئ. دریم رشتي یوځای کئ رشتو کې جوړ پیدا کئ. څلورم چې خلق دوی نو د شپې یو 2 رکعاته مونځ کوئ. وی تدخل الجنت بسلام. څوک چې دا سلور کارونه کوي الله به یې داسې محفوظ جنت ته داخل کړي. الله به محفوظ جنت ته داخل کړي. اللہ بے محفوظ جنت تا داخل کی. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنبنی تقریر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما دا وورید. نو دغی 2 ٹیمونو کے اللہ دعا قبلے. نو سلام چی دے دا دا مسلمان پہچان دے دا تحیید دا مسلمان. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادم وخا. وی نبی علیہ السلام ماتو یا بنیا اے بچوڑیا. نبی علیہ السلام ماتو یا بنیا اے بچوڑیا خون ورتکی دا محبت خون ورتکی. ذکر ورتوی یا بنیا اے بچوڑیا خون دا دا محبت خون دا چی سڑے سڑی تو وی بچوڑیا. لس کالی دا نبی علیہ السلام خدمت کرا. زم متوجی شم چی نبی علیہ السلام برات سخون کی. وی اے بچوڑیا کل چی کور تا داخلی گی بچیا نو سلام ورچوا. بچیا چی کور تا داخلی گی نو السلام علیکم وایا. دا تا دا پارم برکت تے و دا کور دا اہل خانہ دا پارم برکت تے.
دا برکت دی. نیکور کې به برکت وي، ټول کور کې به برکت وي، ټول خاندان کې به برکت وي. بچوړیا چې داخليږي نو سلام ورچوه. دا تا د پاره او د ټول کور والو د پاره د برکت یو کلمه ده. مونږ واړه سلام ورچی، خو صرف چې د سکول نه راشي نو وي السلام علیکم. دی وی چې چېرته صرف د سکول نه راشي نو سلام به ورچئ، او که د جماعت نه راشي نو نه، که د لبو نه راشي نو نه 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 نه. د هر څه نه چې واپس راشي خو چې کور ته راننوځي نو وایي به چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د مسلمان تحیه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے اول الناس بالله من بدأ بالسلام. په ټول مخلوق کې الله تخوخ بنده هغه دی چې هغه په سلام باندې مخکې والی کوي، په سلام کې ړومبې والی کوي. دوه کسه میلو شي بس هغه له سلام ته جوړ کړی نه خبرو ته دی ورته ډایرک کوي السلام علیکم. نو څوک چې په سلام کې ړومبې والی کوي، حدیث مبارک کې راځي دا کس الله ته ډېر خوښ دی. اول الناس بالله من بدأ بالسلام، چې هغه په سلام سره ابتدا وکړي. احادیث مبارکو کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دو چې څوک په ور سره میلو شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسکې شو، ورته به وي السلام علیکم ورحمه. چرته په سلام کې څوک نو مخکې شوي ښه ړومبې به ورته مسکیم شو ښه ړومبې به نبی علیه السلام سړي ته داسې خندرویې شو بیا به ورته وي السلام علیکم. نو ځکه خو ټوله دنیا کې د امن فضا خوره کړه که نه، ځکه خو داسې صحابه پیدا کړل، داسې شاګردان پیدا کړل چې مجلس کې به ناستو جبریل امین به راغی ابو بکر فی الجنه، عثمان فی الجنه. الله حبیب دا صحابی دی جنتی دی، دا یو جنتی دی، دا یو جنتی دی. دنیا کې به په مجلس کې ناسو زیرې د جنت په پیراغ د دوی سم بهترین استاذ. نو مسکې به شو سلام به ور واچو. ځکه احادیث مبارکو کې راځي ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجه طلق. دا نیکی ده چې ته د مسلمان رور سره په کولو تندي باندې ملاقات کې، ملاقات په اسې کې خو چې په کولو تندیو کې نو دا ځان له مستقل یو نیکی ده چې د مسلمان رور سره داسې په خنده پیشانۍ میلو شي، په کولو تندي میلو شي، د هغه زړه ته به خوشحالي راشي. نو دا د نبی علیه السلام عادت مبارکه و چې چا سره به میلو شو نو لږ به مسکې شو بیا به پې زر سلام ور واچو. په سلام کې به پې څوک نه مخکې کېده. سلام ډېره ښه کلمه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې غار حرا کې و نو بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها چې وه دی به ورله روټۍ وړله راوړله، خوراک څښاک به وله غار حرا ته وړو ابتدایي دور کې. نبی علیه السلام ناست او بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها وله ډوډۍ راوړي. د هغې نه مخکې جبریل امین راغی وی د الله حبیبه بی بی خدیجه را روانه ده تا له روټۍ راوړي، خو چې راشي زه جبریل امین یم، زما د طرف نه به په اول سلام وایي چې پتا جبریل امین سلام وکړو، بیا فبشرها ببیت فی الجنه. او د سلام نه پس په بی بی خدیجې ته زیرې ورکې ببیت فی الجنه، په یو کور سره په جنت کې چې الله والا په جنت کې یو کور تیار کړی دی. زما به په سلام هم ووایي او په جنت کې به ورته د یو کور خوشخبري وورئ چې جبریل امین ستا نه مخکې راغلی و چې جنت کې به الله یو کور درکوي، کور یې دله جنت کې تیار کړی. سلام ډېره ښه تحیه ده. نبی علیه السلام بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي بی بی عایشې جبریل امین راغلی او په تا باندې سلام وي. هغې وی وعلیه السلام، په هغه باندې دیم سلام، په هغه دیم سلام. او جنت کې چې کله مسلمانان د مسلمانانو سره میلاویږي تحیتهم فیها سلام، دا بم سلامی السلام علیکم. جنت کې بم د سلام آوازونه تحیه به په جنت کې چې هغه بم سلامی، سلام سلام. په جنت کې بم تحیه چې ده هغه به سلام. کوشش کوئ قرآن کې الله وی فحیوا باحسن منها او ردوها، مطلب چې سړی در باندې سلام وکړي نو حق شان جواب ورته ورکه یا د هغې نه ورته غوره ورکه. څه مطلب؟
تا ته سړی وي السلام علیکم ته ورته وایي وعلیکم السلام، نو دا دې د هغه په شان وکړو. چې هغه وایي چې السلام علیکم ته ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله، نو فحیو باحسن منها، دا تا د هغې نه غوروالی وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناستو، کس راغی وی السلام علیکم، نبی علیہ السلام ورته وی وعلیکم السلام، هغه کېناست. نبی علیہ السلام وی عشرتن، وی لس نیکۍ الله درکړلې. تا چې رادنده شوې تا وی السلام علیکم، وی لس نیکۍ الله درکړلې. دې کې بل راغی لږ ساعت پس وی السلام علیکم ورحمت الله، نبی علیہ السلام ورته وی وعلیکم السلام ورحمت الله. چې کېناستو نبی علیہ السلام ورته وی الله شل نیکۍ درکړلې. ځکه هغه تش السلام علیکم ډومبې ویلو او دی بل وی السلام علیکم ورحمت الله، نو لس نیکۍ د السلام علیکم شي او لس وسره د رحمت الله شولې. نو بل راغی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هغه درې کلمات وی، سلام علیکم مې وی، ورحمت الله مې وی، وبرکاته مې وی. کېناست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی 13 نیکۍ دې وګټلې. ښه ځکه تا درې کلمات وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نو لس نیکۍ د السلام علیکم او لس د رحمت الله او لس د برکاته، په دې الله 13 نیکۍ ورکوي. نو چې سړی د مسلمان سره میلو شي او ړومبې تحیه ورته وکړي چې السلام علیکم السلام علیکم، دا د مسلمان سره تحیه ده، میلاویدل دي. دې سره به محبت پیدا کیږي، د نفرت ته د بغض او د حسد ده هواګانې به ختمې شي او د محبت یو فضا به قایم شي چې کله مسلمانانو سلام شروع کړو چې السلام علیکم، د دې سره به آپس کې مینه او محبت پیدا شي. چې کوم سړی کور ته راننوځي دی وی السلام علیکم، یو د الله نوم واغست. سلام د الله په نومونو کې یو نوم دی، نو یو خو ذکر وکړو، الله یاد کو. دویم د چې السلام علیکم اوی نو دی خپل بچو ته او دی ته دعا وکړله، په تاسو ټولو د سلامتیا وي، دی دعام شوله السلام علیکم، په تاسو ټولو د سلامتی الله محفوظ ساته. او دریم دا د خپل د طرف نه د امن یو پیغام هم دی چې سړی وردنده شي السلام علیکم، مطلب دا زما د طرف نه به تا ته امني، تا ته به زه ثواب نه، تا ته به زه تکلیف نه در رسوم. ښه نو ډېرې مسلې صرف په دې سلام باندې حل شي. چې سړی جرګې له ورشي ړومبې وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، اغي ورته وی وعلیکم السلام ورحمت الله، بس د امن فضا قائم شول. د محبت خبرې به اوس شروع شي، دې سره الله نفرتونه ختموي. ښه دا په خیر رالی او ښه چارې او رالی او لاړې نه، دا تحیه د مسلمان نه ده، دا شان د مسلمان نه دی. دې سره به الله محبتونه خواره کړي، دې سره به مینه او محبت خور شي، دې سره به الفت پیدا شي په مخلوق کې. دا ټول اختلافونه چې دي دا به الله په اتفاق بدل کی. کو چرې مونږ په معاشره کې سلام خور کو، او نبی علیہ السلام فرمای من بدأ بالسلام بریء من الکبر، کم سړی چې په سلام کې سبقت کوي، مخکېوالی کوي، بریء من الکبر، دا سړی به الله د تکبر نه همیشه محفوظ ساتي. چې کم سړی په سلام کې وړاندېوالی کوي، بریء من الکبر، دی به د تکبر نه محفوظ وي، دی به د تکبر نه بچي همیشه. چې کله دی په سلام کې وړاندېوالی کوي او دی په سلام کې په بل مسلمان باندې مخکې کیږي، بریء من الکبر، دا د مسلمان شان دی. او جنت کې به انشاءالله په یو بل سلامونه کو، تدخل الجنت بسلام. نبی علیہ السلام وی جنت ته به الله په سلامتیا سره داخل کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله.